د امام اهل سنت امام عشق و محبت اعلی حضرت احمد رضا خان قندهاری علیہ رحمت تا رب ذوالجلال دمرا عظیم علم و عرفان ورکړو چې خپل خلق سره چې کم مخالفین دي د امام اهل سنت هغه مخالفین هم د امام اهل سنت هغه علمی مقام او مرتبه اغیم تسلیم کړي و منلې و زکه کم چې دیابنه دي د دیابنه او چې کم امام اهل سنت ته مولوی سرفراز خان صفدر ګوګړوي اغم یوځه کې چې کله زمونږ د امام اهل سنت امام شاه احمد رضا خان قندهاری علیہ رحمت تذکرہ کوي نو د اعلی حضرت سے بارکی وائی کہ وہ علم حدیث میں کمزور تھے لیکن باقی علوم کے ماہر تھے د امام اہل سنت بارکی دی وئی چې په علم حدیث کې اعلی حضرت سے کمزور دي خو لیکن په باقی علوم کې دی ماهر دي نو دا کم چې اوله خبره ده چې دی په علم حدیث کې کمزور دي نو دا د مخز یو خپل دعوه ده خو بلا دلیل ده او دا په بغض رضا باندې دالم ده دا خبره ورنه چې کله د امام اهل سنت 33 جلدونو باندې مشتمله فتاوی رضویہ یو مومن مسلمان راوالی او د علم حدیث مهارت چې امام اهل سنت ته رب ذوالجلال سمره ورکړي دي نو بیا فتاوی رسول داسې دي چې هغه کې د امام اهل سنت په علم حدیث باندې چې سمره کامل طریقې سره رب ذوالجلال امام اهل سنت ته مهارت ورکړي دغه رسولونه د امام اهل سنت هغه په فن د علم حدیث کې چې څومره مهارت رب ذوالجلال ورکړي هغه دغه نه هغه حاصلېږي خو لیکن د امام اهل سنت چې کوم په علوم باندې مهارت ته هغه دکه د امام اهل سنت مخالفین هم منلي او بیا بالخصوص د امام اهل سنت چې کوم فقاهت ته هغه دکه اغیارو دغه د امام اهل سنت دشمنانو په خپل باندې تسلیم کړي د امام اهل سنت باره کې دغه دیابنو یو تنظیم دی او دغه تنظیم چیرمن مولوی محمد احمد لودیانوی هغه چې کله د اهل تشیع باره کې خبره کوي چې د دې خلاف چا څومره فتاوجات لیکلي او چا څومره فیصلجات لیکلي چې کله د دې تذکره کوي وی د 1400 سال داسې فقهای امت فتاوجاتو کې فیصلجاتو کې دغه اهل تشیع روافض او شیعاګانو رد چې کړو کله دغه د فقهای امت تذکره کوي په دغه فقهای امت کې په 26 نمبر باندې د امام اهل سنت تذکره کوي او د اعلی حضرت امام احمد رضا خان قندهاری علیہ رحمت تذکره کوي دی ورته اعلی حضرت صاحبم وای امام اهل سنت تا او ورسره چې کله د امام اهل سنت تذکره کوي نو ورسره امام احمد رضا خان وای امام تسلیمی او په دې موضوع باندې مستقل یو کتاب دی محاسن اعلی حضرت بزبان علماء دیوبند تقریبا په 120 صفحات باندې دا کتاب مشتمل دی نو د دې نه دا پته لګي چې رب ذوالجلال امام اهل سنت ته څومره فقاهت ورکړي هغه فقاهت د امام اهل سنت دغه دیابنو په خپل باندې تسلیم کړو ځکه تذکریم کوي ځکه په 26 نمبر کې چې کله د امت د فقهاو تذکره کې نو 26 نمبر کې د امام احمد رضا خان قندهاری علیہ رحمت تذکره کوي او ځکه امام اهل سنت ته چې رب ذوالجلال فقاهت څومره ورکړي دي هغه د دې نه پته لګي امام اهل سنت چې کله د تیمم بحث شروع کوي فتاوی رضویہ کې نو 311 امور ذکر کوي په دغه 311 امور کې